زما به دا خواست دی چې کوشش به دا کوو چې ښه په ګڼ تعداد کې څنګه چې مخکې تاسو دا برسي کامیابه کړې ده هغه شانتې به بیا په جوش سره جذبې سره تاسو راځئ به او په دې برسۍ کې به شریک کېږئ. هر کال د دې برسۍ دا تاریخ پاتې شوی دی چې د بل کال نه زیاته وي او دې کې ډېر داسې خلک راځي چې هغوی هغه لحاظ سره مونږ سره ډایرکټ یو رابطه هم نه وي خو د شهید یو خپل د هغه د خلکو سره یو مینه وه د دې علاقې سره یو خپل د هغه مینه وه او دغې حوالې سره ډېر خلک راځي چې هغه ته خپل عقیدت او د هغه یاد او د هغه چې دی هغه شانتي دغه وساتي. نو په دې کې به تاسو کوشش کوئ. دلته خبره وشوه د ګاډو چې څومره هم ضرورت وي بالکل هغه تاسو دغه کوئ که نور هم پکاري هغه کوو انشاءالله. خو دې لپاره دا کوشش کوو چې په ګڼ تعداد کې او یو به دا کوشش کوو چې په ټایم باندې موږ ځان ورسوو ځکه چې دا خو زمونږ د 56 نلکې کې دا برسي ده نو هغه لحاظ سره کوربه پکې مونږ یو چې مونږ وخت کې لاړ شو او مونږ دا ځای مونږ ونیسو. لرې نه چې کوم خلک راځي کیدای شي هغوی چونکې بیا سفر دغه وي د سوات نه هم راځي په دې کې د شانګلې نه هم راځي د ډي ای خان نه هم راځي د هزارې نه هم راځي نو هغه خلک که زر پاسي چې مونږ کم از کم دا مخه نیولي نو چې هغې کې بیا هغه لحاظ سره غیر منظم دغه نشي څه دغه نشي نو په دغې حوالې سره چې مونږ هلته کې ځان ورسوو. بل به دا کوشش کوو چې تر د آخري تقریره پورې چې ټول کینو او د مشر خبرې ښه غور سره وورو هغه به په دې موجوده حالاتو باندې به هم خبرې کوي دا د پښتنو چې کوم مسایل دي په هغې باندې به هم خبره کوي د نورو پاټو بعضې مشران به هم راځي هغوی به هم خبرې کوي. نو دې لپاره به دغه کوو چې را روان دا کم صورتحال جوړېږي چې د هغې لپاره مونږ د مشر نه وورو چې د هغې هغوی کومه تګلاره هغې لپاره مونږ لپاره دغه کوي او د مشکل حالاتو نه به مونږ څنګه وباسي په دې باندې چې د هغوی خبرې غور سره مونږ وورو. دلته خبره وشوه دا هم یو د تاریخ حصه ده چې د نوي حکومت دا د 15